نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره یو بهترین او زبردسته ویډیو شیر کول غواړم. نو تاسو اول دا ویډیو ګورئ، بیا تاسو په دې باندې څه خبرې کوم. محترم تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې چا دغه قرآن پاک یو ځای کې کېښودلی دی او خواته ورسره چې کوم دی هغه یو عام کتاب دی هغه کېښودلی دی، او بیا دا کس چې کوم دی دغه پیشو ته د قرآن پاک د پاسه داسې ډوډۍ ونیسي چې دا پیشو په دې قرآن پاک د پاسه راواوړي. دا کس به داسې نه چې بې ادب به یا به د قرآن پاک بې ادبي کوي، خو نه، د دې لپاره دا ویډیو به جوړه کړې وي چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي قرآن پاک د الله پاک کتاب دی. نو الله پاک چې کوم دی د دې حفاظت هم کوي، او دغه رنګې ګوره د یو زناورو په ذهن کې الله رب عزت د قرآن پاک هغه ادب کېښودلی دی. حالانکه د زناورو عقل ویم نه، خو بیا هم یو پیشو د قرآن پاک د پاسه نه راوړي، او هغه پیشو چې ځینې قرآن پاک نه سیټ راشي هغه ډوډۍ خواله یا د هغه نونۍ خواله، او چې کله بیا دا کسو کتاب خواته چې کوم دی هغه ته پیشو ته د لاس ونیسي، نو هغه پیشو د کتاب د پاسه لاړ شي. نو محترمو دې کې دغه فرق دی، د قرآن پاک او د عام کتاب په منځ کې دغه فرق دی محترمو، چې قرآن پاک او د هغې موږ له ادب پکار دی، د هغه موږ له قدر او احترام پکار دی، د عام کتاب هم احترام پکار دی، د سپینې پاڼې هم احترام پکار دی. زما د خبرې مقصد دا نه شو چې موږ د عام کتاب قدر نه کوو، د هغې د احترام نه کوو، خو مقصد دا دی چې قرآن پاک داسې ادب والی کتاب دی چې انسان سکه چې زناور هم ادب کوي، زناور هم احترام کوي، زناور هم خیال ساتي. نو محترم ما او تعالی په کار چې موږ خیال وساتو. دا یو خبره ځان سره نوٹ کړئ، داسې ما د خلکو نه اورېدلی دي، او داسې خلک یقینا شته، خاص کر بیا سعودي عرب کې وایي هلته په جومات کې تلاوت کوي، نو بس قرآن پاک داسې په یو پټۍ او په کټکي باندې نه ږدي، بس داسې په ځمکه په قالین باندې کېښودلي په هغې کې تلاوت کوي. محترمو دا ډېره زیاتې بې ادبي ده. په دغې ځمکې باندې ته ګرځې او بل پې ګرځې بل پې خبېږدي، او د هغې د پاسه بیا د قرآن پاک چې کوم دی تک دی، دا څومره افسوس دی. بې ادبي څه ته وایي؟ د بې ادبۍ خو ځخکرې نه وي. نو محترمو چې موږ د قرآن پاک تلاوت کوو، نو موږ به داسې په ځمکو باندې نه ږدو، نه به قالینونو باندې ږدو، بلکې هغه به یا په لاس کې نیسو، یا به چې کوم دی هغه په کټکي باندې ږدو، یا په بل څیز باندې داسې ږدو چې په هغې باندې څوک د پاسه کښېني نه، او نه پرې څوک د پاسه ګرځي. نو دغه چې کوم دی مونږ خیال وساتو. په دې ځای کې هم بعضې خلک کوي، ما ته یو ملګري دا خبره کړې وه، خو اوس راته دا خبر رایاده شوه. نو محترمو د قرآن پاک ادب پکار دی، د دې احترام پکار دی. الله رب عزت دی زموږ په زړونو کې د قرآن پاک ادب او احترام پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.